او خپل مال په نستوړي کې ټک راکړو نو زما یو د سکړې سورې د غړېدون یو شنه. بہت شکریہ نواز صاحب. اس میں بیسیکلی جو پولیس کو فرسٹ انفارمیشن آئی وہ یہ تھی کہ ایک خاتون کی لاش ملی ہے اپنے گھر سے. پولیس وہاں پر گئی اور نارملی ان سچ سرکمسٹانسز ہم جو ہے وہ چونکہ خاتون کی لاش تھی ہم لیڈی کانسٹیبل لے کے گئے. اس نے اس کی باڈی کو آبزرو کیا جس میں سے اس کی باڈی پہ کوئی نشانات نہیں تھی. تو پھر نارملی ہمیں زما چې دا ما ته مخامخ ودرېږي که نه چې د زما په دې ګرګوړي ورته خوله کېږدم زما به په دا ټټر یې نشي داسې ما ورته زړه مې پخېږي چې موږ ته هغه کپړه لرې کړه نو دوی باندې مکمل تشدد شوی و. دا برپور داسې شوی و چې یاره بس که موږ ژوندي نو د دې دا شکل به موږ نه هېر نه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو قربان आवाज منګل یم. دا مهال زه د تانا خزانه کې موجود یم. ما سره ډیر زیات ښاغلی سټیشن هاوس افیسر علي ادرس صاحب، شهزاد صاحب، اسفندیار صاحب موجود دی. دې ته تېره ورځ یوه داسې بده پیښه مخې ته راغله چې یو زنانه ده د هغې قتل واقعه مخې ته راځي. د کوم نه بعد چې تاسو ته پته ده چې هر دویم دریم سړی دا سوچ لري چې یاره زه به جرم وکړم خو پس د جرمه به دا جرم پټ شي یا به دا جرم چې کم دی غیب شي. خو په دې کې بیا دي چې څه ټایم دا کم کس والا رالو چېرې وي دا زما ښځه وه او دا په خپل مرګ باندې مړه شوه. بیا دي کې علي ادرس صاحب خپله چې کله تفتیش هم وکړو دا ملزم یې واورېدو نو د دې په خبرو کې دې ته څه تضاد میلاو شو. د کم نه بعد چې پته ولګېده یاره چې دا ښځه په خپل مرګ باندې نه ده مړه دا دې ملزم په خپله وجلې ده. وجلي ولې دا وجه څه وجه ده دې ټایم کې ما سره ورثه هم موجود دي. ډومبې دي کاکا جان الله تاسو له ډېر زړه صبر درکړي. د لور هېڅ نعم البدل نشته. لور د پلارانو دپاره واقعي خبره ډېرې زیاتې ورته ګرانې وي. دې واقعي نه څنګه خبر شوې؟ د دې واقعې نه داسې خبر شوم چې لا ولې ویلې دا بیماره ده بیا ویلې داسې کار دی بیا راته اخره کې ویلې چې مړه ده. دا درې ټکي ما ته وکړه. درېیم ټکي چې کوم د مرګ یې وکړو او پهلې چې کوم ویلې بیمار یې وکړو بیا ویلې واقعه کور کې لانجه مانجه ده. دا درې ټکي ما ته دی داسې وکړل او په 9 بجې ما ته سوال جواب وکړو. په 9 بجې ولې زه خپله ته زیاته راضي شوم چې کوم ځای کې ما دا لور ورکړی و باغې ځای ته ورغلم او خپل عزت ما خپل کټ په ذکیله پایه عزت کې ویوړو او خپل کټ په ذکي مې ښخه کړه. و چې موږ پښتاني مومن دي او مومن سړی په خپل بچو په خپله ښځه په خپل بډي ځان وژني ځان قربانوي. دا لور چې کومه ورکړې وه دا ملزم چې کوم اوس پولیس نیولی دی دا دې خپل کېږي؟ دا زما د ترور د لور زوی دی. د ترور د لور زوی مې دی. ما په دې وجه ورکړه چې دا خپل کسان دي بارې له څه ضرورت شو او خپل مال په نستوړي کې ټک راکړو نو زما یو د سکړې سورې د غړېدون یو شنه. الله دې تعالی ډېر زړه صبر درکړي. دې ایس ایچ او صاحب موجود دی دا زموږ د پولیس ډېر ځوانان دي مطمئنه یې د دې کاروایۍ نه؟ ولې نه مطمئنه په دې باندې زما چې دا ما ته مخامخ ودرېږي که نه چې د زما په دې ګرګوړي ورته خوله کېږدم زما به په دا ټټر یې نشي داسې ما ورته زړه مې پخېږي. د لور د واده څومره ټایم شوی و؟ د دې واده چې کم نه کم کېږي د 6 کاله خواوشا وشو. د دې نه مخکې چې کوم اوس خو ولې زما رسم سورې یم د دې نه مخکې چې کوم دا پلار ظالم وي زما د خو د لور بچنګې خاوند پلار ظالم وي په زور وجلی په زور په دې وجلی چې په خولې ورته بالی کې کود یې په کور کې قتل کړی. ما د هغې پورې خو بیا وستتله موږ پښتانو ما دا نه شرمو د هغې په وجود هم راپاڅې زما دوه لورې دوباره بیا مړه کړله. کاکا چېرته وي چې دې واقعي نه خبر شو چې خپله راغلی؟ زه په هغه ټایم باندې خپل مارکیټ کې په پنډتوب مزدوري مې کوله په شا باندې او د خولو ډک خولو ګنده جامې زه دلته حاضر شوم. د هغه ځای نه مې خپل مړی اوچت کړ دلته مې راوړ او دلته حاضر شوم. لور دې وکتله تشدد زه څنګه پیله ورنوتم نو هغه په خپل مرګ نه وه. هغې ما ته پته ولګېده چې دا د کس ته وجله د هغې د سترګو د هغې د بدن د هر یو شي د ما ته اندازه وشوه چې دا په خپل مرګ نه ده دا دې ظالمانو وجلله. څو لوریانې دي؟ ماشاءالله 5 لورګانې 4 لورګانې مې دي او 4 کې چې کوم دي 2 واده دي او دا 2 چې کوم وي په کور دي وړي دي. واده ستا په رضا شو لور نم تپوس ښه په رضا مې شوی دا ورته ما غاړه کې خو دي رون ټول موږ ورته ښه په خوشحالۍ ښه په دغه ښه په اطاعت ورته ایښودي. الله دې تاسو له زړه څه بدر کړي. ته به څه ویل غواړې؟ السلام علیکم جی. زه دا ویل غواړم زه د ایس ایچ او صاحب د تانۍ د اډیشنل ایس ایچ او صاحب د میرزا د ټولې قافلې د اسپۍ پورې ډېر شکرګزار یم چې موږ سره برپور منډه ووهله او دا کیس چې کوم دی دی په خپل لاس کې واخیستو
دا ملزم یې گرفتار کړ. رویرم بیا ولیده څه نشانات پې جی مونږ ورلو مونږ ته 9 بجې موبایل وشولو چې راشئ ستاسو ورېره ناجوړه ده. بیا ویلې چېرې وفا شوې ده چې مونږ لاړو مونږ وکته نو په غولي کې پرته وه چې مونږ ته هغه کپړه لرې کړه نو دوی باندې مکمل تشدد شوی و. دا برپور داسې شوی و جي چې یاره بس که مونږ ژوندي نو د دې دا شکل به مونږ نه هېر نه شي. درناک ورسره ډېر بیخي جي داسې دردناک چې بیخي د دې نه بل بس ډېره بېدردۍ سره سر بس وجه. تاسو خپل احساس او تاسو یې مو دردولې؟ مونږ خو یې داسې کړو چې مونږ خو یې ودردولو خو زمونږ کور کې ماشومان زمونږ کور کې زنانه زمونږ کور کې سپینګیري بوډاګان غونډې داسې کړی چې بیخي بس هغوی په ژوندون یې مړه کړی جي. مورکۍ څنګه مورکۍ جي د هغوی وفا شوې ده ډېره مخکې. دا مسکینه وه دا د دې مور نه وه مړه وه جي. بس دغه پلار یې او 2-3 وروڼه یې جي. د دې مور مړه وه. ګرانو کتونکو چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. یو وړه شانتې د مالو پزه د مینه بعد بیا تاسو سره راځو. ما سره ډېر زیات ښاغلی ایس پي رورر حمید صاحب را سره موجود دی. د تانا خزانې په حدودو کې تېره ورځ یوه ډېره زیاته بده پیښه مخې ته راله په کم کې چې یو زنانه وژلې کېږي او قتل کېږي. او بیا تاسو ته ښه پته ده چې کوم سړی جرم وکړي هغه د جرم د پټولو دپاره مزید کمې چې کوم دی ټیکټکس دي هغه استعمالي چېرې دغه د جرم پټ شي. بیا په دې کې پولیس کار کړی دی. دا چې کم په دغه جرم کې ککړ ملزم دی دی په ورځو کې نه بلکې په ګنټو کې او په لږو شیبو کې چې کم دی د ملزم پورې هم رسېدلی دي. دا واقعیه څه ده او دا کیسه څه ده ټوله درته اوس ښیمه. بہت شکریہ حمید صاحب. ایک بہت ہی دلخراش اور افسوسناک واقعہ رونما ہوا کہ ایک خبر چلی سوشل میڈیا پر کہ ایک خاتون ہے وہ بے دردی سے قتل ہوئی. یہ واقعہ کیا تھا اور کس طرح رونما ہوا؟ بہت شکریہ نواز صاحب. اس میں بیسیکلی جو پولیس کو فرسٹ انفارمیشن آئی وہ یہ تھی کہ ایک خاتون کی لاش ملی ہے اپنے گھر سے. پولیس وہاں پر گئی اور نارملی ان سچ سرکمسٹانسز ہم جو ہے وہ چونکہ خاتون کی لاش تھی ہم لیڈی کانسٹیبل لے کے گئے. اس نے اس کی باڈی کو آبزرو کیا جس میں سے اس کی باڈی پہ کوئی نشانات نہیں تھی. تو پھر نارملی ہم ایسی کارروائی میں 174 کی کارروائی کرتے ہیں جو کہ پھر بھی تاکہ اس کی کوئی کاز آف ڈیتھ ہمیں پتہ چل سکے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ کرتے تو ہمیں اس کے گلے کے ارد گرد اسٹرینگولیشن مارکس نظر آئے. تو پھر ہم اس کے خاوند کو اور اس کے سسر کو اٹھا کے لے کے آئے جب پولیس تھانے میں. تو اس کے خاوند نے کنفیس کیا چونکہ وہ 18 سال کا تھا. عالم خان اس کا نام ہے ولد طاؤس خان. وہ 18 سال کا تھا. اس نے یہ کنفیس کیا کہ یہ جو ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو پارٹی کر کے واپس آ رہا تھا کسی جگہ سے. میری بیوی میرے ساتھ لڑی اور جب وہ سو گئی تو تب تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. جب وہ سوئی تو مجھے تب اتنا غصہ تھا کہ میں نے اس کو گلا دبا کر اسے مار دیا. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مر گئی ہے تو اس نے بتایا کہ جب اس کو میں نے دبایا ہوا تھا میری انٹینشن مارنے کی نہیں تھی لیکن میں نے جب اسے دبایا تو اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے. اس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ مر گئی. اور اسی نے یہ رپورٹ کی کہ میری بیوی رات کو کسی نیچرل کاز کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے. سر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ملزم نے مطلب گلا دبایا، ملزم نے جرم چھپانے کے لیے کیا حربہ استعمال کیا اور پولیس کو کیا بتایا؟ اس میں اس طرح کا تھا کہ یہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے. انہوں نے اس کو دفنانے کے لیے بھی سوچا اور پھر ہمیں پولیس کو ایک رپورٹ ملی کہ جس رپورٹ میں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر جو ڈیتھ واقعہ ہوئی ہے وہ نیچرل نہیں ہے، اس کی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے. پولیس نے جب اپنی انٹیروگیشن سٹارٹ کی تو اس میں یہ واقعہ سامنے آ گیا. پولیس کو کس طرح کلو ملی کہ یہی وہ ملزم ہے؟ پولیس نے چونکہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کاز آف ڈیتھ از ناٹ نیچرل تو ہم نے پھر انیشیل سٹارٹ آف انویسٹیگیشن اس کے گھر سے کی. اور اس کے گھر سے سب سے پہلے اس کے ہسبینڈ سے کی کیونکہ اس کو گلا دبا کر مارا گیا تھا اور اپنے گھر میں ہی تھی. تو سب سے پہلے ہم نے اس کے ہسبینڈ اور اس کے سسر سے پوچھا. جب اسے ہسبینڈ سے انٹیروگیشن کی تو وہ اس کے انٹیروگیشن میں اس نے کنفیس کر لیا. اچھا سر، پولیس نے تو تفتیش کی ہوگی، تفتیش میں ایکچوئل موٹیو کیا سامنے آیا؟ کیا یہی جو چھوٹی سی معمولی سی تلخ کلامی پر اس کی قتل واقعہ ہوئی؟ جی موٹیو بالکل یہ انسٹنٹ اینگر کا ایشو تھا. اس کو غصہ آیا اور وہ اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکا. اس کے علاوہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے کوئی دوسرا موٹیو نہیں ہے. جس طرح ہم مطلب روٹین میں جرائم کو رپورٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ویپن آف آفینس پسٹل استعمال کیا یا ریفل استعمال کیا، تو اس میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویپن آف آفینس یا جو علیہ قتل ہے کیا استعمال کیا تھا؟ اس میں ویپن آف آفینس تو نہیں تھا. اس میں ویپن آف آفینس اس کا اپنے ہاتھ ہی تھے جسے اس نے اسٹرینگولیٹ کیا
لیا, اس کی فنگر اور یہ پوسٹ مارٹم میں وہ سارا کلیئر ہو جاتا ہے. اچھا, کیا ملزم نے پولیس کو تفتیش میں اپنے جرم کا اعتراف کیا؟ جی, پولیس کے سامنے اس نے بالکل اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس کے عدالت میں پیش کر دیا گیا. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے, آپ پشاور میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ابھی بھی آپ ایس پی رورل ہے, جس طرح آپ کے جو مطلب ایز اے ایس پی رورل جتنا کام ہوا پشاور میں, کس طرح فیل کریں, اور پشاور کے عوام کے لیے, وہ خاص کر ایس پی جو رورل کے عوام ہے اور رہنے والے, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا پشاور میں, اسپیشلی رورل میں, چونکہ میں نے رورل میں کافی زیادہ ٹائم سرو کیا ہے. رورل کے لوگ انتہائی اچھے ہیں. پولیس کا کہا جائے تو سی سی پی او ہمارے ایس ایس پی صاحب اور ہمارے ایس ایچ او صاحبگان اور ڈی ایس پی صاحبگان, یہ انتہائی محنت کرنے والے سارے لوگ ہیں, جس کی وجہ سے جو ہم ہیں بیچ میں ایس پی صاحبان ہوتے ہیں, ہماری بھی کوئی شاباشی ہو جاتی ہے. اصل کام ہمارے سی سی پی او صاحب, ایس ایس پی اور ہمارے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز کرتے ہیں. وہ محنت کرتے ہیں, لوگوں کو سنتے ہیں, بہت زیادہ حد تک سنتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کی وجہ سے پوری پشاور پولیس الحمدللہ آج فخر سے کھڑی ہے. ګرانو کتونکو, تاسو د ایس پی رورل احسان حمید وړای صاحب خبرې هم واورېدې په دغه کیس کې چې کوم د وقوعه مخې ته راغلي وه. تاسو د دې ورثه خبرې هم واورېدې چې کومه د دې لور وه, 22-23 کلن هغه د دې عمر و. د دې دغه دا وینا وه چېرې دا کم واده شوی دا مطلب زموږ په رضا شوی, خو د دې دا وینا ده چېرې په دې باندې تشدد کېدو ټوله ورځ به, یا د دې نه مخکې په تشدد وغیره شوی و, بیا یې موږ ته وویل چېرې دا په خپل مرګ باندې مړه ده. خو چې کله موږ هلته لاړو هغه مناظر ډېر زیات دردناک و. په دې کې بیا د خزانې پولیسو کوم دی سر یې داسې کاروايي کړې ده په دغه جرم کې چې کم ککړ هغه ملزم و هغه یې هم نیولی دی, او نور چې کوم د تفتیش مراحل دي وایي موږ په دې کې مزید تفتیش کوو. الله تعالی دې په موږ او تاسو ټولو خصوصي رحم وکړي.